اهل بیت ذکر یا اهل بیت فضائل غاڑی چوکی اندازہ ولگئی اندیوا جملہ کفی دے زویم انسان عقل کم زیبان دے ختم کیگی انسان عقل سرحدنا کم زیبان دے ختم کیگی آلتے مغزینہ دا مولائے کائنات شان و مقام و فضیلات شروع کیگی پس یاد وسط اہل بیت و فضائل و کمالات ما لا یحصا دی قابل شمار ندی چوکے شمار کی چوکے اندازہ ولگئی و دا سنگی اندازہ لگی دا اشید دی دا زوات متصل دی پروردگار پسے دیگا مارس کڑے و سراج المشتعل بزیتے دا آغا سے چراغ دی پروردگار کبریائی نور نا دوی تا نور ملاو دے کچھری دوی نور خاموش کولے سوچ کوے یا دوی نور ختم والے سوچ کوے انتظار کوے ذات کبریائی ختم والے سوچ پوکا داغا سے ہستے دی الموصوف بالقرآن دی سو قرآن دو صفات بیان کرے دے زبدہ سے ویم اے قرآن دا سے آیام شا سو باطن کی تفسیر اہل بیت سرونشی قرآن یو ظاہر دے یو باطن دے مسلمانہ قرآن ظاہر نہ خباری تلاوات نہ خباری حفظ نہ خباری قرآن کی دا تدبر نہ دے کرے قرآن باطن تا نہیں رسیدلے قرآن باطن کا لٹائے قرآن باطن قرآن ناطق اہل بیت دی زیدسو آیو زمن کی مولا شان در تا بیان کوام تو دا سا کم از کم دغو مسلمانو تا یو پیغام ملوشی تا مسلمانو صرف قرآن جل سرا تمسک ما کوئی صرف قرآن ٹکو سا تمسک ما کوئی صرف قرآن ظاہر سر الفاظ و سر تمسک ما کوئی اے قرآن باطن تور نوزوئی کلچ قرآن باطن تور ورسی دے کمیبی و فلاح و نجات مندائشے کسا وارث قرآن چوکی دائشی قرآنہ وارث لری و نہ لری وارث قرآن چوکی دائشی قرآن کی آیات ہے اخپل وارث طرف تا قرآن خپل اشارہ کی لو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا قرآن کی دا صفتنا ورکی دی سخرونا خروائشی توجہ مماثر ہے انشاءاللہ قرآن کی دا صفتنا ورکی دی غرونا خروائشی قطعت به الارض زمکا چرائشی دا میاشتو سفر وریزی کی تے کدائشی او کلم به الموتا مردگانو سا خبر کوائشی پس دادر صفتون چوکی ورکیوی دادر علمتون دی قرآن خیلی دی آغا وارث دا قرآن گرزی دائشی رسوی تاریخ کی لگی سترگی وگڑو چا دسے چوک شتاو چو دادر صفتون ورکیوی چاگا وارث دا قرآن وگرزیگی اولین شاید چا کلم به الموت مردگانو سر خبری دی یای چا خلفاء دور کی یو کس دنیا نلاڑو یونی حکایت اور کی ضروری وی دنیا نلاڑو خلیفہ وقتا وارثین راغلل مڑے دفن نو کڑے اور تدیس خلیفہ تخو اغزینی ناسی سآلتی ایمو ہر قسم تا مسئلے حل کی دے ایموی با مسئلہ دے رہتا حلی کا لور ما دنیا نا لور دے خزانہ اور سراوا اس ایمو تا پاتا نشتا خزانہ چکڑالا دنیا نا لور دے اس مو خزانہ سنگی پیدو کرسے باندے دا رسول کرسے باندے ناس کاس دورتے یائی سے علم غیب مو سرکم زینہ دے اگر دو تیس مخی خواندگی کرسے نا دا مسئلے مو حل کی دلے
مخکې خواندق دار نه منبر نه دا مسلې مو حل کېدلې ورته یې د که چیرې دا مسله د حل کول غواړئ لاړ شوې علي ابن ابي طالب کور ته ورشه کله مولا ته راغلل امام دونه پښتنه کې مختصر وکم چا رستولی وي ورته یې د خلیفه رستولی وو څه مسله مه دی مسأله مه دا دی امام د ورته یې څه چا څه رستولی وي هغه ځان سره راولوي دا څه بیا تاریخ ګواه شي څه علي سره علم غیب ورسره و که نه و ورسره کله یې خلیفه هم راوستلو مولا د ورته یې چېرته دی مردا مړی ته کله مولا راغللو امام ورته ودرېدلو خلیفه یې وخته ولاړ دی وارثین یا ولاړ دي مولا ورته جمله عرض کړله قم باذن الله زه علي آرډر درته کوم څه پاڅېږه مغزي کې هغه مرحوم پاڅېدلو مولا ونه پوښتنه وکړله خزانه چېرته دی پیسه و ورثات چېرته یخې دی پاته ایډرس یې ویر کړلو پس یاد وساته مسلمانه وارث قرآن هغه کېږي چې هغه کل ما به الموت وي چې هغه مردگان پڅوای شي هغه مردگانو سره خبرې کوای شي هغه علي ابن ابي طالب دی دویم صفت قطعت به الارض هغه ځمکې مخ چې راشي هغه د میاشتو سفر غنټو کې د غنټو سفر منټو کې کوای شي او دا به تاسو ته پته وي هغه وخت څه کله غدیر کله میدان خیبر میدان کې پیغمبر اکرم ته د علي ضرورت پیښ شولو 80 کیلومیټر فاصله باندې و مولای کائنات پیغمبر اکرم مغزینا درې واري څه کله دا غاک وکو یا علي یا علي دریم واري څه کله غاک کولو یا علي مولا حاضر و لبیک یا رسول الله پس وارث قرآن هغه کس کېدای شي چې هغه ځمکې مخ څیرای شي هغه منټو کې رسېدای شي هر چېته او دریم صفات سیرت به الجبال هغه غرونه خوروای شي هغه غرونه لرزوای شي هغه غرونه خپل ځینه خوروای شي دا هغه وخت دی گرچه اهل بیتو ته ضرورت نه و پیښ شوی خو دې اقرار اختم کې وشولو او د علي عاشقانو څه کله اختم کې عیسیان رجم شول مباهلې ته عیسیان څه کله مباهلې ته رجم شول کله پنجتن پاک مقابلې ته وروتل علي ذات یې څه کله ولیدلو عیسیانو ټولو نه غټ پدري اعلان وکړلو چې دا هغه هستی دي که غرو ته اشاره وکړي غرونه خپل ځینه خوروای شي پس داغه هستی دي چې وارث قرآن دي داغه سه زوات دي چې وارث قرآن دي ایوی بلی آئے شان نزول آدھتا بیان کوام خپل مطلب تا نردی کیگم قرآن کی آیات اجعلتم سقاویت الحاج وعمارت المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله دائی واقعات طریقی لکلی شوی دے شان نزول تبین کام شیبہ بن عبدالدار و خانہ کعبے چابے و ذمداری ورسارا ہوا خانہ کعبہ بے خلصولا بندولا دا چرج دوی سا ورسارا ہوا او عباس بن عبدالمطلب دا پیغمبر اکرم دا مولائی کائنات ترو حجیانو تابع و بر اوڑلی ورکولی بے ایوسا د چابیو ډیپټیو ذمہداری ورسره وا شیبا سره ایوسره د خانه کعبه حجیانو اوبو ساقایی ولا ډیپټی ورسره وا ساقیانو یو ورځ خانه کعبه کې نوس دي خپل مانځو کې سرختا شول شیبا د عبدالمطلب ته یی چې ما درجه فضیلت تو نه زیات دی ویلي موسی چابیر سره خلص ولا بندا ولا چارج ما سره
عبدالمطلب دو تی سناتی نه پورته درجه ما ده او به زویر کوم سقایت ز کوم او به زر وړم اصل مقام و درجه ما ده خپل منځو کې سره اخته شول بحث و تکرار وشولو نتیجې ته نه ورسېدل فیصله یې وکړله څه آنے والا چوک مو باندې راشي خپله فیصله به مغه ته پرېږدو توجه مو انشاءالله آنے والا مو باندې چوک راشي فیصله به مغه ته پرېږدو مغه ما او تا منځه فیصله وکي انتظار کې شول علی ابن ابي طالب راغلو علی ابن ابي طالب روان دی ودرېدل ورته مولا څه کله راغللو ته یې ابن ابي طالب دار تویا څه زه د داسې یم څه چبې ما سدي افضل زیم دا دی یی څه او به زویر کوم افضل زیم ته وایه څه چوک افضل دی مولا د ته څه خو کیسه دا دی مولا د ته څه نه چبې ولا افضل دی نه اوبو ولا افضل دی افضل هغه دی چې تاسو یې کوته کوسه ویلو څه وویلو چې مسلمان یې کړي وي سوچ مده ما خبری تا مولا دو تیس افضل آغا دے ساگا توسو ویلی سرا توسو مسلمان کڑی کلمہ گوئی کڑی افضل مغا دے خبری سو اوری دل اردو باندی دیر آبادا والا دا ویلی اردوا بزرگان مولانا عمر کی دیر زیادو شیبایا ایوی حولی سرشتدارو خو عباس بن عبدالمطلب خیترو خپاش ول زده سی خبره ویلی وکړه اردوا فورا لوړل پیغمبر اکرم ته شکایات وکړو یا رسول الله علی خو ګستخی وکړه نعوذ بالله هغه خو متدس الفاظ ادا کړل څه الفاظ ادا کړ موت ویلا څه افضل زیم موسوبو ډیپټر سره ده شیبه او ته ولڅ افضل زیم چابه او ذمہ داری را سره ده علی نه مسکله پښتنه وکاغه دي افضل هغه دي چې تاسو ویلی مسلمانی کړي وي سمونه پښتنه وکاغه چوک دی علی اشاره ځان ته وکاغه ز علی ابن ابي طالب یم پیغمبر صدا خبر اوریدله پیغمبر خاموش ولو سکوت اختیار کړلو څکله سکوت اختیار کو غنی خبره پرېږده ولا خدای ته آیا نازل شوا پروردگار فیصله ورکی وکړه کومه خبره څه علی کړي وا پاسه وਹੀ زره سره خدای طرف نه نازل شولا ورته اید اجعلتم سقایت الحاج وعماره المسجد الحرام کېګ دا وای ځان څخ خپل چبه کېګ دا وای ځان څو بو ولا ذمہ دار تاسو علی سم قبلا کوي كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله خدای سره څه کله برابري نه کیږي د دغو کسانو څنګه د خانه کعبه چبه ساتي یا خلکو توبه ور کوي اخ کاسه برابري نشته ده څنګه ایمان راولې ده هغه خلک مسلمان کړي دي هغه خلک اسلام طرف ته دعوت کړي دي هغه ذات د علی ابن ابي طالب ده څه کله دایا تب ہو سکتا ہے مومن میں سمجھا کله دا یا نازل شوا پیغمبر ورته سنو کړه پیغمبر خپل یو ایډیشن ورکی وکړلو پیغمبر یو حدیث ورکی ویلا پیغمبر دورته ان الرحمن یخاطبک فی لعلی او شیبه عباس بن عبد المطلب زد سوکم پروردگار عالم خپل روتل ده علی دفاع د پارا علی طرف نه پروردگار د جنگیږي د تاسو سره خاموشی د تاسو تقدیر کی خله څخه خاموش شوی دا د علی مقام ده دیزه که یو شاید عرض کم څه ډېری مو اورو تاسو یا اورئ ته دا څه جلسه هم د ما تاسو نتیجه بخښاوي یو شای ما تاسو عام مسلمانانو ډېر وړو څنګه باندې یو ټکه ډېر باد لګيږي سما تاسو یا علی مدد نه نو ډېر باد په لګيږي ایچو کې هضم نشي کوای برداشت نشي کوای بیا ما تاسو ته قرآن آیتونه پیش کړي څه قرآن دغه آیتو رو سره مدد غختل استعانت غختل غیر خدای نه شرک ده بدعت ده حرام ده آیا کومه دیوه مشهور آیت تاسو به زداوی سوره الحمد که ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف اور صرف عبادت خدای کیږي صرف اور صرف استعانت و مدد خدای نه غوښتای شي
زه یو دوا جوابونه در کوم، یو حدیث روسه در کوم، یو اندغه ای روسه جواب نقضی موتا فلسفی کیایو. کسا قرآن کی دغه ای کی دوا شینه رغلی سے عبادت صرف اور صرف خدای نه، مدد صرف اور صرف خدای نه غوړي بل چونه نشي غوښتای. زه جواب اندغه ای کی در کوم. قرآن کې څکله پروردگار عالم خپل عبادت ذکر کوي دسی ای قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. ای خدای فیصله دسی ده صرف اور صرف د خدای عبادت کوي بل چا ما کو. بل ای کی پروردگار ای ولا یشرک بعبادت ربه احد. مسلمانو ای خدای عبادت کی بل چوک ما شریک وي. ده اندسه کنه ده. بیا دغه ای کی ای چې کومه سوره الحم کې ټول مسلمان ایوال منځ کې دعا وری ایاک نعبد و ایاک نستعين. صرف اور صرف خدای عبادت کوي، صرف اور صرف خدای نه مدد غواړي. خو استعانت خدای نه، عبادت خدای نه غواړي صرف اور صرف. یعنی عبادت کی چوک شریک ما ګرځوي. زوس مسلمانو نه پښتنه کوم، عبادت کی ټولو نه بهترین عبادت کوم یو ده؟ المنز. مسلمان ډیر په مینا دي، ډیر په مینا دي. خدا المنز شروع کیږي کوم ځینا؟ اذان نه شروع کیږي نه شروع کیږي، اول او ته اذان کوي اندسه ده کنه، بیا المنز ته اقامه کوي. اندغه اذان کې څه کله تکبیرات وایي، زه مو سره ټایم کام ډیر تیز روان یم. تکبیرات څه کله وایي، پروردگار شهادت کلمه څه کله وایي، بیا کوم ټکی اوسي اشهد ان محمد رسول الله. دعا ورده پیغمبر نما ورکی خلوی. مسلمان نه پختنه کو زه عبادت د خدای نما د پیغمبر ویلې. سوچ مده خبره تا عبادت د خدای، بندگی د خدای. خدای ویلی دي چې ما عبادت کی شوک ما ګډوا، ته پیغمبر ویلې ورکی ګډای. بیا څه مختلور شي اقامه وای، اقامه کې بیان د سه پیغمبر نما دعا ورې خلی، بیا دعا ورې پیغمبر نما خلی. عبادت د خدای نما د محمد ویلې ورکی خلوی. صلوات و سلام محمد صلی علی محمد و آل محمد. خاصه دا با مسلمان رتوی څه دا خو اذان او اقامه د مسجد المنز نه د شروع شي. انده المنز کله مسلمان شروع کی، المنز کله ورسیږي تشهد تا، تشهد کی انده مسلمان کینی یی اشهد ان محمدن عبده و رسوله. بیا د غیر خدا نما ورکی واخی، بیا د پیغمبر نما ورکی خلی، بیا څه لګ مخکې لوټ شي اللهم صل علی محمد و آل محمد، بیا درود و صلوات واستي، بیا غیر خدا نما ورکی واخی، بیا څه لګ مخ ته لوټ شي، بیا اخیری کې څه سلام څرخی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بیا سلام استوی چا باندې؟ پیغمبر باندې. خدا غزی کی سلام کې و نقطه ته ذکر کوم. ته څه ناشته حاضر یې، ته څه سلام کوي چا باندې دی کوي؟ غایب باندې. سوچ مده خبرې ته ناشته ته حاضر یې، ته د سلام کوي چا باندې دی کوي؟ غایب باندې. پیغمبر باندې سلام کوي، یعنی څه مقصد؟ سلام خدا چا باندې کیږي چې هغه حاضر وي. مطلب دا چې المنځ کې حاضر بوله، المنځ نه بعد ویلې حاضر نه بوله. المنځ کې حاضر بوله، المنځ نه ورسته حاضر بوله. پس یاد وساتوی زید تا اس راه حل خیم نتیجه در کام. پس یاد وساتوی کم مسلمان سا اعتراض کئی سا یا علی مدد ویللا شرک دے اگوی تا اندغی آئی که اندا جواب بیر کو سا تاسو دا کم ایاکا نعبدو اول ایاکا نعبدو رغلی دے، ایاکا نستعین رست رغلی دے، اول ایاکا نعبدو رغلی دے. عبادت صرف اور صرف دا خدای دے. یا دسی وکوی عبادت نئی محمد نماو بسوی. سوچ مده یا که نشو عبادات پریگ دوی که دویا نشو کوای ایوه دریم الیاره دا تخیم دریم الیاره داده تاسو ایاکا نعبدونا محمد او بسوی مو با ایاکا نعبدونا علی درده او بسو. چوک سو پوی شوی پوی دی انشاءاللہ که نوی پوی یو وری بیا دا جمله دا تیم تاسو ایاکا نعبدون عبادت کی شرک نکیگی محمد ورکی روالوی تاسو عبادت کی چا محمد روالوی آلت محمد و بسوی مو با ایاکا نستعین کی مدد والا مسالی کی علی و محمد ارتو بسو بیا یو صلوات واسطہ محمد و آل محمد باندے.
یزیدیت یزیدیت میدان پاک ایک نعره مسلمان زنه شیو باندې ډیر مین دي پښتنه څونه کوي ویلې کوي څه سنت د پیغمبر دی مو د دولت سیوا حدیث نه د تمسک کوم دسه حدیث نه دی څنګه صرف مو ذکر کړی وي ټولو به ذکر کړی وي ګیره ویلې درسته راسته سنت د پیغمبر دی پجامه ویلې چې سنت د پیغمبر دی پچی ویلړو الوړای سنت د پیغمبر دی مسواک ویلې جیب کې ګرځای سنت د پیغمبر دی انداز یې کنه آفرینی تاسو باندې مسلمانانو ای پیغمبر سنتو محافظان یو ای پیغمبر سنتو نسات وي ای پیغمبر سنتو دفاع کوي سوره وفادار مسلمان دي سوار لسکالا بعد هم ای پیغمبر وړو کې سنت وته یاد آده حفاظت دیا کوي انسه ده کنه روشي او سنت کو زاده توخم تاسو کو ویر کړي خو یو ولې خلک ووري ای تاسو کتابو کې لیکل دي پیغمبر اکرم حواله سره د ټکی لري کې چې ما موجود نه ده خلک یې څه پیغمبر یې مونږ ته بشار ده پیغمبر ویلي دي پیغمبر ته ذکر شوی ده چې پیغمبر بشار ده خود سي نه دی ویلي تاسو نه تاسو یې مونږ دي کیوي تاسو یې مونږ دي کی به هسته ته پیغمبر ویلي دي صحابه مونږ دي کیږي هغه چوک علی ابن ابي طالب ده څه پیغمبر ورته څه یي پیغمبر ورته یا علی لحمک لحمی دمک دمی یا علی عزمک عزمی یا علی نفسک نفسی یا علی روحک روح یا علی مثلک مثلی یا علی یا علی یا علی ایتاوینا ایماوینا یا علی ایتاوینا ایماوینا یا علی ایتاڈو کی ایماڈو کی یا علی ایتا پستکے ایما پستکے یا علی ایتا نفس ایما نفس یا علی ایتا روح ایما روح یا علی ایتا مثال ایما مثال دے اے وہ حدیث کے پیغمبر اکرم شپیگ واری ایت یا علی یا علی یا علی مسلمانوں تدائیو مسلمانوں سنتوں کے مسواک پزڑ دے پجامہ پزڑ دے گیرم پزڑ دے سوار لسکولا بعد یا نہ پوے رہو سوار لسکولا بعد یا حفاظت کوئی ارسوئی دہ حدیث کے پیغمبر سنت و سیرت دے شپیگ وارے یا علی تکے ویلے دے کم مولا ونوان سے نشے ویلے برداشی نشے کولے کم از کم یو وارے خو یا علی تکے سنت ونوان سے آدھو کیا مسلمانوں کم از کم یو وری خدا علی نما یا علی سنت ونوان سواقت پیغمبر سنت متبرخ لے دے پیغمبر سنت بچو یا علی بیویلا ایوی بلی آئی شانی نزول ویم قوم کسو زحمت آو سخت موام انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد دوست ما عرض کرلا ایدہ گئی مختصر بیان در تکوام کسا یوری شهر نصیبین والا جنات پیغمبر ترغلیو پیغمبر قرآن تلاوات کولو سکل قرآن تلاوات ووردلو یو تکی ونووتو انہو سمعنا قرآنا عجبا دیر عجیب قرآن مووردلو دیر عجیب آیتون مووردل او کتو سروشوی الحمن ونسا والناسا پوری چیتا پروردگار عالم قرآن تا ندی ویلی سا عجیب عجیب ٹکے ہوتا جناتو استعمال کرے دے بلچو بھی استعمال کرے بھی اما پروردگار عالم میں تعجب کی نہ دے چوالے عجیب ٹکے گا جی استعمالی کی یو کاسی وشی نہ تعجب کی پریوزی حیران شی ہوتا عجیب ٹکے گا جی قرآن کی چیتا پروردگار عالم قرآن تا نولت سا عجیب ٹکے ہوتا استعمال کرے الحمن والناسا پورے اما کچھر پروردگار عالم دا عجیب ٹکے استعمال کرے دے اگر وقت کی استعمال کو وقت چاہتے استعمال کو کلا غدیر کلا خیبر میدان کے سلوے خوریزی بعد سے کلا علی خیبر فاتح کرلو کلا ارغختلو دعوات ارکولو پیغمبر تے اولت یا رسول اللہ ناو دے علیاً مظہر العجائب رو غوڑا آغا علی ساغد عجائباتو مظہر علی دے
بس یاد وساتوي که چیرې پروردګار عالم دا عجیب ټکی د مظهر العجایب ټکی استعمال کړی دی هغه صرف علي ته استعمال کړی دی پروردګار عالم تعریف سکیږي وجوب سره کیږي امکان مخلوقات و تعریف سکیږي امکان سره کیږي دا فلسفي ټکی دي ګرځي یو هغه وخت اوس یو مسافر عالم امکان نه خارج شولو معراج طرف ته لګي اشاره ده کوم کله خارج شولو داسې مقام ته ورسېدلو څه امکان والا حد کراس کړلو خپل حد کراس کو امکان والا ادنا مقام ته ورسېدو ادنا مقام یا کراس کړلو آرډر ورته وشو څه ودرېږه کوم مرګلی ورسره و هغه ادنا مقام نه لږ مخته لاړلو چې کله لږ مخته لاړلو پروردګار طرفه ندا وشوله بندای خوب توره مخته راغللې تعجب یې وکړلو بندای امام مقام ته پروردګار عالم ذات ته رانږدې شولې علي چې کله وخت ورسېدلو پروردګار عالم د علي تعریف کړی دی معراج میدان کې خو یاد وساته زه دغه ځای کې یو شی درته ذکر کوم شب معراج ته چې پیغمبر ختلی و شب معراج چې پیغمبر معراج ته لاړ و 18,000 رزونه هلته پټ دي 18,000 رزونه دي زه نن یې راز طرف ته مختصره اشاره درته کوم وخت در سره ډېر کم دی کسه چې کله 39 دن اسلام هغه حشر وشولو 40 دن چې کله علي ابن ابي طالب ما ينطق عن الهوى شب سره وختلو لعودين غدا راويه كرارا غير فرار سبب دغه علم ورکو کاسه څنګه کرار غیر فرار وي یو اعلان پیغمبر د جنډې ورکولې وکړلو یو بل اعلان پیغمبر وکړلو من بشرني بقدوم علي فعلي طلبته شوق هم سماتا علي رتلل بشارت روکی هغه ته زه یو مو مانګي قیمت انعام ورکوم یو مو مانګي انعام ورکوم پورا لشکر 8599 کسان وو سرونه خورول استا دستا کومه طرفه به علي رسی چې پیغمبر ته بشارت ورکو سلمان سار نیولې و اسمان ته سترګې غړولې سلمان رابطه بل طرفه برقرار و راغلو پیغمبر ته مبارک بدی ورکړه یا رسول الله مبارک شه علي رسیدلې چې کله سلمان مبارک بدی ورکړه هغه نه بعد خیبر فتح شول او هر څه وشول مولا سلمان ته اشاره وکړه توجه مو سره وي سلمان ته اشاره وکړه سلمان دلته راشه خبر شویم چې حسنین و بابا نیکه ایو انعام وعده در سره کړی سلمان نه غواړي چې پیغمبر نه خپل انعام واخلي سلمان ته وتی چې یا علي چی شي انعام وغواړم حیران دښته یم که جنت وي جنت خو تاسو هسې هم متره کړی دی ویلې چې حدیث دی سلمان په باره کې ان الجنة اشوق الى سلمان من سلمان الى الجنه جنت ډېر زیات مشتاق دی چې د سلمان دیدار وکړي تو دا چې سلمان د جنت مشتاق وي سلمان د پښتنه کې مولا چې شي مطالبه وکم پیغمبر چې ورنه وغواړم ورته یې د سلمان داسې چال وکړه پیغمبر ته ورشه انعام څه کله ونه غواړي ورته وایي څه خبر خې ما دېر کړی و انعام کې ونه د معراج شپې 18,000 رازونه یو راز وغواړه سوچ ولې خبرې ده 18,000 رازونه یو راز ورنه وغواړه څه کله سلمان پیغمبر ته ورغللو ورته یا رسول الله خبر خو د علي ما دېر کړی و زه راغلی یم انعام پسې سلمان چې غواړي انعام کې سلمان ته ورته یې چې معراج والا 18,000 رازونه یو راز پیغمبر ورته مسک شولو ورته یې چې خبر شم چې استاد بچو کړی اختصار سے ذکر کوم نه بعد غسل ان شاء الله نمبر ده خوان سره به د فضایل بیان کی څکلا پیغمبر وتا مس شوالو غنا بعد ته سلمان د مخ کی تلا د کسه غره الواړ وټکه باندې کې ولور شال دي پیسې ویا سلام وکا ایمو طرف نه سلام وکا ایمو سلام وتویا هغه بخلاشي ایوا در پیا بروز یغه در پای کی کو شرخه ته ورسېږي یو راز بد د سرګان شي کله چې سلمان بزرګوار حضرت اور ورسېدو پیغمبر سلام یې وکړ والا کته ویر کا خلاص شو تیلا پر هغه وټکه در پیاو کې څرګند شو سلمان بیړي سره کوش ولو ډېر جواب در پیاو خېته ځکه کوشي او عالم ملکوت نستر شهر سلمان ولیدلو
ډیر عظیم شهر سلمان ولیدلو حیران دی اویا زره روډونه ورکی دي هر یو روډ کې اویا زره محلې ورکی دي هر یو محلې کې اویا زره مسجدونه ورکی دي هر یو مسجد کې اویا زره منبر لګیدلې دي هر یو منبر باندې خطیب منبر سلونی ناس ده السلامی السلامی خطبہ دی آئی سلمان حیران و پریشان ہے دا کوم منظر ده دا کوم میدان ده سلمان سکل اوریدل سهار و منبر باندې خطیب منبر سلونی خطبه د الویلی سلمان ایوستنی خاطه پټ شوالو تو دا څه پته نه ولګیږي مولا د خطبه الویلی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله العلی الاعلى الذي جعلني علي الذات مولا خطبه بلوا خو سکل سلمان ولیدل خطبه بدل کړل الحمد لله العلی الاعلى الذي جعلني علي الذات علي الصفات علي الأقوال علي الأفعال علي الاسم علي الأحوال علي الحياة علي الممات علي الجاه علي الغزوات مولا سکل خطال وستلا دغه یو ټکی د سیاو کړلو فليعلم الانسان وليسمع السلمان انسان کوئی سلمان یا ووري انا ممدوح الرحمن انا موصوف القرآن انا مزين الجنان انا الذي كترنم بأذكار أطيار الجنان انا منابر الأغصان انا باطن الأسرار انا سر الأسكار انا كنز الملهوف بصير بأندر ده مختصر وضاحت قوم ونبات دیم ده وصف ده حمد ده اغزار سأغا الله ز علی جوڑ کریم خو علی ہر شی کے جوڑ کریم اغا علیات اعلایات زیا علی گرزولیم صفاتک یا علیم اقوالک یا علیم افعالک یا علیم احوالک یا علیم نامیک یا علیم زندگیک یا علیم مارک یا علیم مارکت سنگی علی ابن ابی طالب علی نبی سکل مولا جنازہ آس کا شوالا کلک کوفے کی مولا جنازہ بہر روت مسائب طرف دا نظم مسائب واسط تکئی دا کوفے در دیوار دا علی جنازے تا ٹیٹی دا کوفے ہارے ونا علی تا ٹیٹی دا کم جینے چا مولا جنازہ رچی ہاریو زوائی و تا ٹیٹی حتی آغا مسجد سننا کوفے کی موجود دوسری زرات کردے مسجد حنانا جھکنی والی مسجد ساقد مولا جنازے تا ٹیٹ شاوے ہو سوچ مدے علی الممات زمار کے ہم علیم اماموں تے جنازہ دا چونا دے شوی اماموں تے مرگ و شہدہ دا چونا دے شوی علی الجوہ مرتبے کے ہم علیم جان کے ہم علیم فلیعلم الانسان ولیسمع السلمان انسان دا زون کوئی کی پٹ شوی سلمان سستنی تا پٹ دے آغایا ووری سجدہ کرتا اگر سجدہ رہا ہوتا میں نے علی کو خدا کہتا اگر حکم خدا ہوتا علی دین بھی ہے علی رسول بھی ہے اگر یا علی مدد کہنا گناہ ہے تو اس میں شامل آپ کا رسول بھی ہے نعرہ انا ممدوح الرحمن ٹھول دو دنیا حرامیان زبردہ سے تعمیلی سے حرامی نوی علی سے بوغز نشی ستائیں آغا سے کسان سے آغا حرامی بھی آغا علی سے بوغز ستائشی آغا ہر صورت ٹغیگی ودر ٹغیگی انا ممدوح الرحمن زدہ پروردگار عالم شب باند امامات حقیقی انا موصوف القرآن تو القرآن و چھات کا امام صفات بیان کیگی انا مزین الجنان زیم سا بہشتہ زنات ورکون کے ام یاد وسطا مسلمانوں یور فریاد وکرلو موت و ازاندہ ایکیو صفات دا علی بیان کو مسلمان برداشت نشی کوئے سالی تا ولی اللہ نویلے آئے او مسلمانوں دا خود علی یو صفات دے کہ علی صفتنا مشرکو کہ علی فضائل مشرکو کہ منارینا دا علی صفتنا دا علی القاب مشرکو دول اوریت اشباب تیرشی خو علی صفتنا خاتم نشی شیطان صرف دا غزی کی او کسانو دا پارا پیش خدمت کام سو القاب دا علی دی صرف
तेज़े तेरे काम पर तोदा सा वो खाल को तो पैगाम भी अलामा अनीनी अल-गदीर की 248 अलक़ाब अली बेज़बान नबी से पैगंबर जिक्र करी दी। अब कसान होता था वो सिर्फ अली वली अल्लाह ने तकलीफ है खुदा सिर्फ लक़ब याम यो जिक्र तो साउ सयाई वेले अली जिक्र के इबादत है अली नमा खस्तला इबादत है अली नमा इसमें आज़म है ज सिर्फ लक़ब याम तो सुब अली ने आयो तोदा से तो साद इबादत की मुसरा शामिल और शरीक शो सय्यदुल मुस्लिमीन अली सय्यदुल अरब अली सय्यदुल मुअमिनीन सय्यदुल औसिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुस सिद्दीकीन अमीरुल मुअमिनीन ना 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 टोल दने शर्मे कोई अलमंजनी मा शर्मे कोई रोजेनी मा शर्मे कोई अली इबादत निया मा शर्मे कोई अली नमीने बना शर्मे कोई अमीरुल मुअमिनीन अली इमामुल मुत्तकीन काइदुल मुअमिनीन काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन वलीयुल मुत्तकीन वलीयुल मुअमिनीन सिद्दीक अकबर फारूक हाज़िहिल उम्मा यासूबुद्दीन यासूबुल कुरैश यासूबुल मुअमिनीन यासूबुल मुस्लिमीन वज़ीर रसूलुल्लाह वसी रसूलुल्लाह साहिब रसूलुल्लाह मुंजिज़ वाद रसूलुल्लाह मौज़े सिर्र रसूलुल्लाह बाब रसूलुल्लाह गाज़ी दीन रसूलुल्लाह खलीफत रसूलुल्लाह वारिस इल्म रसूलुल्लाह अमीन रसूलुल्लाह साहिब लिवाए रसूलुल्लाह सफ़ी रसूलुल्लाह